نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وای. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. معزز سامعين مسلمان ورونو، ما ستاسو د وړاندې د ستر او پردې او د حیا متعلق بیان شروع کړی وو. تیر بیان کې یوه عبرتناک واقعه چې کومه په ګلګت کې پیښه شوې وه د هغې وضاحت کړی او هغه زنانه ته چې کوم عذابونه ملو شوي وو د کومو ګناهونو د وجې نه د هغې ټولو وضاحت مې درته کړی. د زنانه ټول وجود او د قرنګي د زنانه آواز چې کم دی نو دام عورت دی. تر دې پورې علماء کرام لیکلي دي چې زنانه به په کور کې داسې په زوره زوره باندې نه ګرځي چې د قدم آواز پردې سړی واوري. د قرنګي زنانه به په اوچت آواز باندې خبرې نه کوي چې آواز پردې سړی واوري. نو د زنانه آواز چې کوم دی هغه عورت دی. د دې آواز خیال بساتی که تاسو وګورئ او سوچ وکئ نو زنانه چې کم دی هغه اذان نشي کولی. زنانه د پاره اذان کول دا ناجایز دي. دا ولې؟ ځکه د هغې آواز چې کم دی دا ستر. او که تاسو ته یاد شي پخوا یو رواج و، خلکو به دا چرګې او چرګان به یې ساتله. نو چې کله به د چرګې بانګ ووی نو به دا حلاله کوي ښه دې بانګ ویلی دی. یاد شي درته؟ ویل به دا حلاله کوي او دې بانګ ویلی دی. نو دا به د خلکو بده ګڼله چې چرګه به څنګه بانګ وی. نو د قرنګي زنانه چې کوم دی دا به د خپل آواز خیال ساتي. دا به په اوچت آواز باندې تلاوت هم نه کوي چې پردي نارینه یې واوري. ګوره د قرنګي په اوچت آواز باندې به ذکر هم نه کوي چې پردي نارینه د دې آواز واوري. په اوچت آواز باندې به خبرې هم نه کوي. پاتې شوله دا خبرې چې په اوچت آواز باندې ګانې وایي او سټیج ته راځي، دا خو قطعا ناجایز او حرام دي. الله پاک سبحانه وتعالی منع فرمایلی دا. د شریعت حکم دا دی او په دې باندې زمونږ او ستاسو د اسلافو د مشرانو هغه واقعات موجود دي چې په خوا به زنانو څومره خیال ساتلو د ستر او د پردې او د حیادارۍ او د ایماندارۍ
الله پاک دې زمونږ او ستاسو بیبیانې میندې خویندې ټولې حیادارې او دیندارې کړي. نو هر مسلمان زنانه چې کم ده نو هغه به انتهایی خیال کوي، قدم به په احتیاط سره اوچتوي. اللہ پاک قرآن عظیم الشان کی فرمائی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. سورۃ احزاب 22 سپارہ دا ڈنبنے پانا دا آیات دے. اللہ پاک خطاب کئی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو تا چو امہات المؤمنین دی د ټول مؤمنانو میان دي. الله ورته فرمایي چې تاسو عام بیبیان نه یې، اے د پیغمبر بیبیانو عام زنانه تاسو نه یې، ستاسو لوی او اوچت مقام دی. رسته راځي و ازواجه امهاتهم او بیبیان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مؤمنانو میندې دي. نو الله ورته فرمایي فلا تخضعن بالقول، حکم گورا عام دیکھا، فلا تخضعن بالقول، تاسو پا خبرو کی نرمی مکوئی. اللہ پابندی لگولے دا، پا خبرو کی نرمی مکوئی. فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اللہ فرمائی کچرتا کہ تاسو پا خبرو کی نرمی اکڑلا نو دا هغه کس چې پزړه کې مرض د بے حیايي پروت دی داغه به تمرا پیدا شي. او بیا وروسته الله فرمایي وقلنا قولا معروفا، او تاسو وینا کوي نیکا د دستور مطابق ویناګانې کوي. نو څه معنا ده؟ معنا دا ده مثلا ضرورت پیښ شو نو د ضرورت په ټیم کې یو زنانه د یو اجنبي سړي سره، د اجنبي یو فرد سره، اجنبي یو شخص سره، دا زنانه دا وومن د مین سره یعنی د سړي سره خبرې کولی شي کنه نو او کولی شي د ضرورت په بنیاد باندې، خو لیکن آواز کې به نرمي دا نراولی، آواز کې به نرمی نراولی، په سخت لهجه کې به خبرې کوي چې هغه مخاطب چې کم دی هغه ته پته ولګي چې یاره دا خو زنانه نه ده، دا خو زنانه نه ده، دا خو څه بلا ده. داسې اوچت آواز کې، زیگ آواز کی، د غصے په آواز کې به خبره کوي. په خبره پوهېږي بالفرض یو کس رالو ګیټ وو، یاد ساتئ یو ځای ته ورغلی نو او کم کور کس سره د کار وي نو ته به اول اجازت اخلي، ګیټ به ټکې، اجازت ملو شو کس رالو نو بیا اوس یو کس رالو ګیټ یې ووهلو خو لیکن کور کې نارینه شته نه، نو اصول دا دی ګیټ دی او جواب ملو نه شو واپس لاړ شه. خو بعضې سړی نه خبرې شریعت مطالعه کړي ني ځانې پوه کړي نو هغه به د ګیټ ته داسې ور بیلچه شي ډزه ډزه او ډزه ډزه، هلته کې نارینه کور کې وي نه نو مجبوراً زنانه به جواب ورکوي. نو شریعت وایي دا زنانه چې راشي نو خولې ته د څادر یا رومال ونیسي، او یا د غصې په انداز کې څوک څه دپار راغلی نشته بیا راشه، بس دقه دوه درېو خبرو اجازت شته، خو دا هم د غصې په انداز کې او سخت انداز کې به دا خبرې کوي. اوس که چېرته نرمه لهجه کې خبرې وکړلې نو کم کس چې راغلی دی او د هغه په زړه کې د بې حیایۍ مرض پروت وي نو بیا به څه کوي؟ د هغه بیا تمه پیدا کېږي، نو هغه بیا څه کوي؟ بیا داسې حربې او داسې حرکات استعمالوي چې هغه د دین اسلام خلاف دي.
تر دې پورې حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خپل کور ته راځي نو بم اجازت غواړي او راځي با غاړه به تازه کی ټوخیږي با ال خپل کور ته رادن نه کیږي. نو دا اجازت پکې ګوره شرط دی. نو یاد لري زنانه چې کم ده هغه به نارینه لکه جواب ورکوي د ضرورت په وخت کې نو دغه انداز کې به وي. الله فرمایي فلا تخضعن بالقول. الله وی په خبرو کې نرمي ونه کې ګوره ځکه د بیمار سړی چې هغه روحاني بیمار دی زړه کې د بے حیايي مرض پروت دی دغه تمه پیدا کیږي. نو الله خو حکیم ذات دی الله پابندي لګولې ده الله پابندي لګولې ده. نو مونږ او تاسو به د الله پاک د دې حکم خاص خیال وساتو ځکه مونږ او تاسو مسلمانان یو د الله بندگان یو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو. نو دغه ټیم کې په خبرو کې نرمي نشته. اوس یو زنانه هغه الله پاک دی مونږ او تاسو حیا او عزت نصیب کی او الله پاک دې زمونږ او تاسو میندې خويندې ټولې دیندار کی. اوس هغه زنانه چې هغه گیټ کې ولاړی او سبزی والا نه سبزی اخلي لوخ والا راغلی لوخ اخلي دا مرض عام موجود دی هر ځای کې شته دا ناجایز دی. ګوره هغه سره ډیلینګ کولو دا په دې باندې او دا په دې باندې دین شریعت منع فرمایلی دا. تر دې پورې شریعت مطهره فقهاو لیکلی دي چې هغه زنانه چې دا کمی زنانه ګرځي او دا لوخي وغیره خرڅي یا هغه زنانه چې همیشه بازار کې ګرځي نو چې کمی دیندار زنانه دي د دغه زنانه نه بم ستر او پرده کوي. ګوره الله پاک دې موږ او تاسو په شریعت باندې پوي موږ او تاسو شریعت سره غپ لګو موږ یاره دا خو داسې چل دی هغه سي چل دی او دا چل دی. بعضی ملګری وی یاره د دې خبرو ضرورت نشته. موږ الله قرآن کې ویلي نو څنګه ضرورت نشته تا ته د الله دا کتاب به ضرورت اخکاری. موږ استا په عقل پرده پرته ده ست د عقل نه خالی چې څه خبره کې دا الله پاک قرآن کې ویلي فلا تخضعن بالقول خبرو کې نرمي مکوي. نو الله خو حکیم ذات دی او د حکیم ذات کلام او خبره بغیر د حکمت نه کېدی شي نه پغې کې خامخه په سونو په زرګونو حکمتونه پراتی. الله پاک دې موږ او تاسو شریعت باندې پوي کی. اوسا حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها کله چې وفات کېدا نو د وفات نه وړاندې وصیت کوي ګوروس حیاداري تو دینداري تو پاک دامنۍ ته ګورغه د وفات نه وړاندې دا وصیت کوي چې زما جنازه د کټ د پاسه به تاسو داسې پنجرو ډولې شانته جوړوي. دا اوس چې د زنانو په دې کټ باندې کومه جنگله اچولې کیږي دا د بیبي فاطمه سنت دی. چاته پوسو کو داولی وی دا ځکه چې زما د کفن ټوکړم چرته پردې سړی ونه ګوري. په خوا چې کومې زنانه تیرې شوي دي تاسو تاریخ وګورئ هغه د ولایت مقام ته رسیدلی وي. د هغوی به چې کپړې کله زړې شوي نو هغه به یې سوځولې ګوره آبه بهر چرته گن کې نه غورځولې اسې نه چې زما دا کپړو باندې ما استعمال کړي چرته د پردي سړي نظر ور باندې ونه لګي. دغه ته حیا ویلې کیږي دې ته تقوا ویلې کیږي. رابعه بصریه وګوره مشهور زنانه تیر شوی د ولیه وا زر رکعات خو به صرف نفلونه کول خو لیکن د اغي په باره کې علما لیکي چې په هوا مارغم چرتوم د سینه دلیدلې ګوره هم خلک خو پرې او الله کم عزت ورکړو. یو شپه تهجد ټیمه پورې نفلونه وکړل بیا تهجد ادا کو لک شانته ډډه واچول د کټیم کې غل را وړې دو چیرې د کور کې بسوي چې وې کته یو طرف ته سپراته دی غیر واخص
او را روان شو خو چې کله د دیوالونو لرو رسیدو نو دیوالونه اسمانه پورې رسیدلی دي دیوالونه اسمانه پور رسیدلی سلور واړه دیرالو هغه چې کم سامان وغیرہ راخیستو هغه کې خو چې دیوالونه رااله هغه ښکتو د په جمپ والے شوړېدی شو بیا رااله راواخیست بیا دا غلو خو لیکن چې کله د رابعی بصری هغه کرامت وکړه چې الله پاک حفاظت کوي د الله پاک نیک بنده ده او د الله عبادت کوي نو اک ټیم باندې غل چې کم دی د غلانه توبه وستله نو داسې زنانه تیرې شوي دي مونږ تاسو تاریخ وګورو کله چې سن 61 هجری کې سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مظلوم کربلا د کربلا په میدان باندې شهید کیږي د شهادت نه وړاندې خپل خور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ته نصیحت او وصیت کوي ګورا ورته زما خور زم د حضرت علی زویما او ته د حضرت علی لوري رضی الله عنه زم د بیبي فاطمه زویما رضی الله عنهما او ته د بیبي فاطمه لوري رضی الله عنهما خو زما یو خبر اوره زه د دشمن مقابله ته زم میدان ته زب شهید کیږم او د الله د دین د خاطر راوته ما خو کزه شهید شوم خدا یو خبره یاد ساته چې زما لاش باندې ګوره چې سوره اونوي او ماتم منونه کی ګور دا کم خلق چې ماتمونه مناوي دا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ د دین نصیحت او د دې وصیت مخالف دی ګوره داسې لګیا دي چې زمونږ سره محبت دی زمونږ سره محبت خو تقاضا ده چې دا خبره خو مې کنه او سو یرجی تاسو سره ډېر محبت دی آرته میرا دا خدمتو کوي رجی دانشم کوله خو ډېر محبت مې سره نو په ایمان و رښتیا دی ویل ک دروغ دی ویل سوچا دروغ دی ویل سفید جوړ چې ورته ویل کیږي نو چې ما پلاش باندې ګوره ماتم اون کې چغه سوره اونوي وخت اون شو کې او د کرنګي مخلص پیړه ورنه کې ګوره ځکه دا زمونږ د نیکه په دین کې من دي زمانی کا او ستانی کا دینه منع فرمایله د نیکه سوکو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د جنت د نوجوانانو سردار دی ښا معمولی شخصیت هم نه دی ګوره الله پاک یو لوی مقام ورکړی دی د حضور علیه الصلاۃ والسلام په اوګو باندې او پسینه باندې لوبېدل او د نبی علیہ السلام په غیږ کې ناس شخصیت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شونډې داغي شونډو سره او داغي مخ سره لګېدلی داسې شخصیت د خور ته وصیت کوي چاته حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ته او بیا ورته وایي چې بالکل ګوره د دې خبره به خاص خیال ساتي چې خپل ستر او پرده ګوره ماته نه کی ځکه د کربلا په میدان باندې د شهادت په دوران کې پروت یم او شهید شوم خو لیکن تب خپل ستر او پرده ای زما خورې که د ستر او د پردې د خیال او نه ساتلو په خپل اختیار د ستر او پرده ماته کا د حشر په میدان کې به خور استا ګریوان او زما بلاس وي اداغه ټیم کې د ستر او د پردې څومره خیال ساتي اندازو لګوا هغه ټیم کې زخمی د مون څومره خیال ساتي د کربلا په میدان کې مونږ ادا کوي مونږ نه پریږدي دا کم خلک چې داوا کوي خبره پوي کړه او د مونږونو خیال نه ساتي او د ستر او د پردې خیال نه ساتي دا ګوره دروغجن دي دی په خپل داوو کې او دا تعلیم ور کوي خپل خور ته وي او ها کچرته کې غیر ارادي ستا اراده نه او ظالمان رااله او تی به ستر کې نو د قیامت پر ورځ به د حشر په میدان کې د الله پاک نستا د پر اجر او ثواب غواړم
دا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ تقریر دی د کربلا په میدان کې او خپل چې کله د خیمې نه راوته مقابله د پاره نو خپل خور ته دا وصیت او نصیحت کړي راشو ګوره خپکیو بنا زمونږ سنیان په دې باندې څومره عمل کوي او دقه شیاګان په څومره عمل کوي چې دا محرم کې راوتی او چې سورې وهي او په قبرونو باندې میلې جوړې کړي او زنانه راځي لې چې ښکاری او منګي راډ کړي په قبرونو باندې او بوراډي د حضرت حسین تابعداري وکړه وکړه کنه نه او بیا بعضی اجرو کې باقاعده میلې لګېدلې نارینه زنانه لکان جنکۍ ګډوډ پکې ګرځي نو هلکه دا د حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ عاشقان کېدی شي هیڅ کله نشي کېدی ګوره هر عاشق د خپل معشوقې خبره مني کم عاشق چې د خپل معشوقې خبره نه مني دا کوسړب عاشق دی دا روټي خلاص عاشق دی دا د پيو مجنون دی د څه مجنون دی د پيو مجنون الله پاک دې موږ تاسو د پيو د مجنونانو نه پام امان کې وساتي الله پاک دې موږ تاسو صحیح عاشقان جوړ کړي نو خورم غیرتی خور تر مرګ پورې پاغه باندې عمل کړي دی اویل به چې ما ته خپل رور حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ وصیت کړی دی زه به د هغه وصیت کلم د خور سره خور نه کم ګوره الله پاک دې موږ تاسو باندې رحم وکړي او الله پاک دې زمونږ او تاسو میندې خویندې او لونه او بیبیانې چې کم دی دقه شانتي دیندار کړي دقه رنګي ګوره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه ده جهادو صحابه کرام رال مال غنیمت ځان سره وړو قیدیان راوست په دغه قیدیانو کې یو زنانه یو مشهور سخی تیر شوی دی خاتم طوی نوم دی داغه د دې خاتم طوی لورم پکې وا غم گرفتار شوی و قید شوی و کله چرالو حاضر کړی شو د غیر سر وختخ کاریده جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د نبوت صادر را واخستو د غیر په سر باندې واچول ویل دا خو زما لور ده څنګه سر تور سر ولاړه ده د زمانه کې به مونږ تاسو ګورو کنه چې مونږ د یو زنانه په سر باندې صادر ور واچولو هغه سر تور کړل مونږ تاسو خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تعلیم را کړ غدا ارسوک د صحابه ارزو کړه الله حبیبا دا خو مسلمان هم نه دا که مسلمان هم نه د نبی علیہ السلام او فرمایل خو لیکن زنانه دا د زنانه د پاره ستر او پرده دا ډیر لازمی دي اغم غیرتی زنانه وا هغه د نبوت صادر ته چې وکتل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق او قتل او مکه ته می اعلان وکړ چې لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان شو الله پاک د صحابیه جوړ کړه نو دغه څه خیال بساته د ستر او د پرده دا ډیر لازم ده او زه صرف ویم په دې بنیاد او په دې مقصد باندې چې زمونږ استادو باندې د دې خپلو میندو خويندو دا حق دی چې د دین اسلام نه خبر شي بعضی زینو کې دسی وی چې پته نه وینو بیا ګناهونه کی هو چې کله پته ولګینو بیا نکی ګورخه اوس پرده نه کول دا ګناهی کبیره ده ستر نه کول دا ګناهی کبیره ده نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه اخلاق چې دا هغه په سر باندې صادر اور واچو د قرنګي حاجی محمد امین رحمت الله تعالی علیه مشهور یو مجاهد او مبلغ او یو لوی بزرگ او ولی تیر شوی دی اصلا چې کوم دی دا سلیمان خیلو زمونږ نه لګ برا دا سی تقریبا یو 3 کیلومتره برا اوسېده بیا سلیمان خیلو نه هجرت کړی دی دغه ته حاجی آباد عمرزو 400 ته نو په خوا دا یو رواجو چې چرته بوادو
یا سنت بونو می ولا سنت اخو دی بو خلی کی نجړاګان او ډمانه می پکې ګډولې نوم به سنتو او ګډولې پکې ډمانه اوسم بازی زینو کېشتا الله دې رحم وکړي دې نه څه جوړيږي د دې فائدہ صدا د دې خو دومره خطرناک وعید احادیثو کې راغلي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اخیره زمانه کې به داسې وخت راشي چې خلق به ثابت شپه ساز او سرود گانو بجانو ته به ثابت شپه ویښه تېره کي د سهار په ټیم کې به دې اودشي خو چې کله اودشي محبوب پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دغه خلق چې اودشي خو لیکن چې کله سترګې غړی نو دا به انسانان نوي یا به الله خنزیران جوړ کړي یا به شادوغان جوړ کړي هغه وخت مونږ تاسو د دین یوې خبره اورېدو ته یاد نه یو د دین خبر را باندې بوج کیږي نر هغه چې پیزار لوړان دي ځان رسول وي روماله پوګا چولی وړ شي دا ګوره د دین نه اعراض دی رورا دا د الله د حکم نه اعراض دی د قیامت پورس کا فیصله داسې وشي الله فرمای زما قرآن بیانې د کلام ولی کېناستینا حدیث بیان دی ولی نه کېناستی یا لوزګار نوم نو الله درته دا نشي ویلی چې زه ستا بخنې تم زوزګار نیمه موږ له خوښې باندې راځي بس سټو ګرو او مخواړو ځان بهر کو خدا قیامت پورز به پتو لگی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چې د سره سو پخی ها او چې عام دغه شی هغه د پاره مونږ تاسو بیا ټول شپه ویخیو یا دغه ټوکې ټکالی ویو دغه جړاګان او دغه هغه د پاره ټول شپه او دغه څومره خطرناک عذاب دی په دنیا کې ملاویږي شکل مسخ کیږي ګوره او مان دی ویلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای او بیا فرمای چې د دې سيزونو نزان اوساده نو داسې به خلکو اکثر د خانانو ټوپک مارانو بس کول د کډمانه به راوستنو یو خانو هغه ول زرا ولم او خپلوي اعزاز باندې راولم او زه ګورم چې مال سوکرا شو د دې ډمانو مخونی سزه به غړو ما واجی محمد امین رحمت الله تعالی علیه خو یو مجاهد سړیو او په خوانی خلکم ډیر خو ګورا آل د بچی ته عالم را مخامخ شو کنه نو کلاس کې به سو هغه به هم غرزول اوس خو ور سره نیغيږي کوړه حق خبرو ک کنه نیغ شي در سره زمونه وستاسه کار دی هغه حیا د خلکو نو وتله کله خیر خبر ورته چې الک استابه کې خیر زمړ وستابه کې سکار دي دا مونږ چې کوم خبرې کوو دا غودل د کړه پیغمبري چې کوم منبر دې دې برکت دې بار خو ته مونږ یو خبر هم نشو کولای جګړه را سره کوي بیا نیغه گیا نه داسي ها وای وستا سکار دي په خواني خلکم خو او سیګریټ به لګول او به کته چې طالب العلم یا عالم را روان بزر به غرزم اوس خبر د نیغ نیغ ګورو کش براکاږي او یره تا باندې دا بوی لګولږي یو ختم کی بلو لګیم الله پاک دې موږ تاسو ساتي نو حاجی محمد امین رحمت الله تعالی علیه هغه ورزم با دا غونی شي کېره د خان لبزه دعوت ورکوم د پستر کې خو دې خکر وی کله چې هغه مجلس ولګو د دمانو هغه غړېدل شروع شو نو دک ټیم کې حاجی محمد امین رحمت الله تعالی علیه مریدان سره را روان شو وی بچیا راځي او ته اجي سه بغي خټول گیټونه بند کړی دی وی راځي تاسو د لا اله الا الله ذکر کوي په دی لا اله الا الله کې ډیر طاقت پروت دی نو دی را روان دی د لا اله الا الله ذکر شروع کو چې څکو وخت هغه دایری ل رو رسیدل داغه چې کومه دیروا او کومه اجروا او د لا اله الا الله ذکر وریدو بس سم د خلکو ته وي بس کوي اجي سه برو رسید اسنه مونږ نه د کلمې توهین شو اجي سه برا تازارو کی تباہ او برباد بشو کېټونه کولو شو دوی د نراله چې ګوره غړم اوس میدان کې ولاړه ده او حاجی محمد امین رحمه الله ورمنډه کو خپل هغه صادره راواخه سو دغه په سره واچول او دا زما لور ده
اوس هر چا لونه هم شته دی، خویندې هم شته. چا سره د خپلې لور خور قدر وي، دا د بل د لور خور د قدر هم خیال ساتي. ګوره چا سره د خپلې بیبي قدر وي، د بل د بیبي هم قدر کوي. ښه د سینې چې هغه بیا پردی بیبي کنځي او هغې پسې کنځل کوي په مخامخ باندې، دا مرض زموږ او ستاسو د خلکو کې ډېر پیدا شوی دی. الله دې موږ او تاسو باندې رحم وکړي. نو حاجي صاحب هغه څادر و چې په هغې کې به هغه مراقبه کوله او تهجد به کول، هغه څادر به تو کړو، ذکر به کو، د الله عبادت به کو. هغه د برکاتو نه ډک څادر و چې څنګه ارواچو ا دومره اثر و. بیا حاجي صاحب دوه درې خبرې او دا یو څو اشعار ویلو په میدان کې د محشر محمد راغی. تاسو بار بار اورېدلي د لولاک تاج په سر محمد راغی. او دا یو څو اشعار وي دومره اثر چې اکه ټول خلک او مکه مجلس کې توبه وستو، د هغې نه بعد چې کوم د هغې چېرته بیا ډمانې وژلاګان ګډ نه کړه. او اکه زنانه چې کومه په میدان کې ګډېده، علما لیکي وي تر مرګه پورې هغه بیا چا بهر نه ده لیدلې، بس په حیا او په عزت باندې په کور کې زندګي تېروله. نو دغسې حیا، ستر او پرده مونږ او تاسو به د خپلو زنانو هم د ستر او د حیا او د پردې خیال ساتو، او کمې چې اجنبیه زنانه دي د هغې به هم د ستر او د پردې خیال وساتو. ګوره زنانو ته الله پاک یو لوی مقام ورکړی دی. زنانه که د مور په شکل کې وي که نه، نو خپو لاندې جنت دی. بیا څه دی؟ خپو لاندې جنت دی. خو زنانو خپل مقام چرته وپېژندنو. نبی علیہ السلام 3 ځل د مور حق بیان کړی دی. صحابي ته تپوس کوي د چا زیات حق دی؟ وی د مور دی. بیا تپوس کوي ستا د مور، بیا وی ستا د مور، بیا تپوس کوي د پلار. د مور حق د پلار نه 3 درجې زیات دی. نن سبا خلک د ټولو نه زیاتې جګړې د مور سره کوي. ګوره دا بدبخت انسان دی، دا بیکار انسان دی، دا ذلیل انسان دی چې کوم سړی د مور سره جګړه کوي. ګوره او که توبه ونه ویسته نو دنیا هم تباه کېږي، آخرت به هم تباه. او د مور نه یې معافي ونه غوښتله. نو ګوره مور زنانه چې د مور په شکل کې نو د خپو لاندې جنت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی زما یو ارمان په زړه باندې پاتې دی، او اقا ارمان دا دی چې زه مانځه ته ولاړم او ما ته مور آواز وکړي چې یا محمد، اے محمد راشه سوال جواب درته کوم، وی زه مونځ مات کم او مور له ورشم. دا یو ارمان مې په زړه باندې پاتې دی. ما تا ته د مور مقام ښودلی دی. داسې یو مثال مې درته ووي، خو مقصد مې دا دی چې تاسو د دې نه اندازه ولګوئ چې زمونږ او ستاسو مشرانو اسلافو د ستر او د پردې څومره خیال ساتلی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اق زنانه په سر باندې څادر ور واچو. دغه سنت بیا چا ژوندي کړی دی؟ حاجي محمد امین صاحب د هغې ډمې په سر باندې څادر ور واچو. دغسې د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه وصیت تاسو ګورئ د کربلا په میدان باندې چې خپلې خور ته یې کوي، دین اندازه لګوي. بیا د بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها کردار وګورئ چې هغه وصیت کوي چې زما د جنازې د کټ د پاسه به ډولۍ جوړوي، چې زما د کفن ټوکړم څوک ونه ویني. نو چې کله زنانو کې داسې حیاداري دینداري را پیدا شوله او حیادار او دیندار زنانه وي، نو هغه کور کې بیا څوک پیدا کیږي؟ هلته به بیا امام شاه ولی الله پیدا کیږي، آلته به مجدد الفسانی پیدا کیږي، آلته بیا خواجه معین الدین اجمیری پیدا کیږي، آلته بیا عبدالقادر جیلانی پیدا کیږي، آلته بیا قاسم نانوتوی پیدا کیږي، آلته بیا یعقوب نانوتوی پیدا کیږي، آلته بیا محمود الحسن شیخ الهند پیدا کیږي، آلته بیا مفتی رشید احمد گنگوهی پیدا کیږي. ګوره چې کله زنانه دینداري زمونږ استاسو ټولو دپاره د ټولو نه ډومبۍ مدرسه چې کوم د هغه د مور غېږ ده. ګوره اوس یوه زنانه لګیا د خپل بچي له خوراک هم ورکوي او غیبت هم کوي، نو دا د غیبت عادت چې دی د بچي ته منتقل کېږي. ګوره زنانه به دغه ټیم کې د غیبت نه ځان ساتي. داسې دینداره زنانه تېرې شوي دي، انشاءالله وروسته به راشي مثالونو کې او بیا زه وایم چې هغوی به د بچو دپاره د اولاد د پاره ترکاری تیارول کنه. نو داسې زنانم پکې شته چې هغې به د هغې نه وړاندې 10 سپارې تلاوت کو، نو بیا به ترکاری برابرونه. سلزله به صورت یاسین وې
خبره پوهېږي درود پاک به وي بچی له بچی به چې خوا ته واچو پی به ورکول نو اکه ټیم به هم د قرآن تلاوت کو نو هغه ماشومان به چې لوی شو او مدرسې له به لاړل که نه نو هغوی ته به ډومبنۍ سپارې یادې وي چې تپوس به وکړو دا دې کوم ځای وي دا مې د مور غېږ کې یادې کړي دي اوس د مور غېږ کې غیبت یادوي دروغ یادوي کنزل یادوي خیرې یادوي دا زمونږ او ستاسو د زنانو کمزوري ده ګوره نو په دې بنیاد باندې خبرې کوو چې زمونږ او ستاسو میندې خویندې زنانه چې څومره دي دا الله پاک دینداره کي او الله رب العزت دې د هغوی په سرونو باندې د حیا صادرونه واچولې کي نو دا غډومبنې خبره کې لا مونږ لګیا یو ښه چې هغه زنانه نبی علیہ السلام فرمایي چې د معراج په شپه مې ولیده په جهنم کې د خپلو ویښتو نه راځوړنده وه نو د دې ګناه څه وه د دې زنانه ګناه دا وه چې دی د ستر او د پردې خیال نه ساته دې کې بې پردګي موجود وه نو مقصد مې دا دی خپلو میندو خویندو ته د عالم اسلام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څومره امتیانی دي دا درخواست مې دی ورته چې د حیا او د پردی او د ستر خیال وساتئ د بې پردګۍ نه ځان وساتئ کینې دغه عذابونه مخ په وړاندې را روان دي الله پاک دې تېنه مونږ او ستاسو ټول محفوظ کی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین درود شریف اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات